أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وإذ قالت الملائكة أو الفرشت يا مريم اے مريم إن الله يقينا الله تعالى اصطفاك ورکڑیتا وطهرکی او پاکا ساتلیتا واصطفاکی او ورکڑیتا على نساء العالمین فتمام زنانو یا مریم اے مریمی اقنتی تابداری کوا لربک دخبر رب واسجدی او سجد کوا ورکعی او رکو کوا مع الراکعین ورکعی عجز کوا مع الراکعین عجز خلق سرا ذالک من انباء الغیب دا خبر دا غیب نوحیه الیکا چی وحی وکرمگا تاتا وما کنت لدیهم او نوی حاضر تدوی سرا اذ یلقون اقلامهم کلچ دوی غرزولو اقلامهم قلم نخبل ایوهم یکفلو چی کم یو بدوی کے پالنا کے پرورش بکے مریم آدم مریم وما کنت لدیهم او تحذر نوے زما پیغمبر دی سرا اذ یختصمونا کلچ دوی جگڑا کولا پرورش دا مریم کی دی ځای کی دا حضرت مریم علیہ السلام شان ذکر کئی او بیا پا آخر کی دا حضرت مریم علیہ السلام دا اغا عاجزی ذکر کئی دا خبرم واضح کئی چې حضرت مریم دا ډیر لوی زنانه او د الله ولیه او بیا عیسایانو ته نصاراو باندې رد کړي چې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام مور نه خدای جوړ کړي او معبود جوړ کړي تاسو مریم عبادت کوئ داغه غوښتنه کوئ نظر او نیاز او منښت کوئ الان کې مریم خو پخپله محتاج او پخپله د الله عبادت به کول یو سره هم عابد او هم معبود دواړه نشي کېږي یا با عابد وی یا با معبود وی نو تاسو په کوم طریقه کم وخت تاسو په کوم طریقه باندې حضرت مریم ته خدای وای او دا کنه حضرتونه وړه یا خو مریم د الله بنده وګڼي او یا خدای وګڼي او خدای خو ذکر کېدل نشي معبود او الہ ذکر نشي کېدل او قنوتی لربک واسجدی معبود بل ته سجده کوي معبود بل ته رکوع کوي او د بل څخه پاجزای کې ژوند ته رہی نو لہذا دا بدبخت خلق دي او بیا په اخر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت تصدیق بیانوي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او کرچ اویل فرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی یقینا اللہ غروانے در کڑے دے تاتا اللہ تا غرا کڑے زکا جستانا تا بوس اللہ دا یو پیغمبر مور جوڑے
او طالب الله پیغمبر بچی درکې دا سونه لوی غرواله وطهرکی او ته پاک ساتلې تا یعنی ته د نارینهو نه پاک ساتلې د مسیس د رجالو نه پاک ساتلې واصطفاکی او ته غره کړې علی نساء العالمین په تمامو خزو باندې ګوره د دې دا مطلب نه دی چې کلی طور باندې حضرت مریم علیه السلام په ټولو زنانو باندې غوړه ده ورته غوړواله دا په دوه قسمه باندې دی یو د حضرت مریم علیه السلام غوړواله داو چې دې الله بغیر د خاوند څور کړو زوی ور کړو نو تاسو په عالمي دنیا کې نه نشئ په دې نسبت باندې په دې وجه باندې حضرت مریم علیه السلام په تمام زنانو کې غوړه ده زکه په مقدس مکه باندې کائنات کې الله پاک بغیر دا پلار نه چا د زوی نه دی ورکړ بغیر د خاوند زوی نه دی ورکړ دا صفت او خصوصیت د حضرت مریم علیه السلام او واصطفاک علی نساء العالمین یا په هغه زمانه کې چې څونه خلقو په هغه باندې غوړواله ورکړ او دا مطلب نه دی چې حضرت مریم علیه السلام دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فاطمه ابي وغيرها د ټول نه غوړه ده دا مطلب نه دی په هغه زمانه کې په تمامو زنانو کې غوړه زنانه ټیک شو او یاد غوړواله جزئی غوړواله دی معنا دا غوړواله صرف دا دی چې بغیر د خاوند نه تعالی الله زوی درکړي دی دا سي غوړواله الله بل زنانه نه دی دیتا سوی فضیلت جزئی ویل کی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کله چې فرشتو ویل مریم ته نو فرشتي چا لرازي پیغمبر لرازي کنه عام چا له راځي کنه وحي نو وزنا صدا پیغمبر دا ولی دا که نبی دا صدا دا خبر یاد ساتي ځان سره زمونږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده دا نه چې الله تعالی په زنانو کې پیغمبر او نبی نه درالېږي ولې نه درالېږي دا غي وجه ده تاسو باورېدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای هن ناقصات العقل والدين زنانه چې کوم دي عقل ناقص دي د دین ناقص دي عقل ناقص دي او دین ناقص دي ځکه الله پاک په قران کریم کې د یو سړی گواہی د دو زنانو گواہی برابر کړي عقل ناقص دی الله په خپل وي فتذکر احداهما اخرى د دین خبره هېری دویم دین ناقص دی سورځي س زمانہ داسې راځي چې دیو پکې عبادت نه کوي پوېږي نو لہذا چې کله د یو شخصیت دین ناقص وي عقل ناقص نو باغی کې نبی راتل نو نبی ناقص شو کنه شو او نبی خو ناقص نه نبی کامل وي او رسول سي کامل وي لہذا زنانو کې پیغمبر نه دراغلي دی ټیک شو ها دای ولیه د الله لویا ولیه دا فرشتي و د څنګه راغلي دی بیا نو واذ قالت الملائکه مطلب دا دی چې دا کرامت د حضرت مریم علیه السلام دی کرامت خو پیژنې کنه کرامت خو متا څه کوي کنه کرامت دی ته لګي چې الله تعالی یو بنده د لاس نه یو داسي کار اخکار کی چاغه د عقل نه خلاف وي د چا په بس او وس کې نه وي د کرامت وي نو دا کار چې انسان یو عام مسلمان د لاس نه ظاهر شي هغه د الله ولي وي او کله چې د پیغمبر د لاس نه ظاهر شي هغه د معجزه وي کیږي هغه د څه وي معجزه وي کیږي یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین یا مریم اے مریم اقنتی تابعداری کوا لربک دخبر رب در رب تابعداری کوا نیو خدای او معبود د چا تابعدار کېږي شي نشي کېدل لہذا دا خدای الله یو تابعدار بندوا یو نیک زنانوا او نیک بندوا لہذا دا الہ او معبود نشي کېدل واسجدي او سجده کوا ورکای او رکوع کوا سجده مخکې رکوع مخکې
رکوع مخکې کنه نو ته سجده مخکې کړی دا اصل خبره دا وا چې بنی اسرائیل کې هغه کې یو مرض داسې الوته لکه موجوده زمو مسلمانانو کې چراغله دي هغه مرض پیژنې رکوع پورا نه کول دي خلکو د رکوع نه به خزار خلاص کړي ولې بنی اسرائیل ویږي او رکوع مکو دا ډاری سو یو ان ډاری کې یو ډاری کې کنه او دا بنی اسرائیل ډاری خو شو هم مسلمانان ان ډاری کې اسی اشاره کو او رکوع مکو نه پیژنو نه کو خو شو حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذکر څوک دلته سجده او رکوع صحیح نه کوي کنه د حق د سجدي او د رکوع نه ادا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته بلکې قران آیات هم دي پوښوي الله پاک وی پروز د قیامت به د ټول ولاړ الله به ته اډر کوي چې ټول ما ته سجده وکړي سوګي ما ته سجده وکړي کوم خلک چې دنیا کې سجدي سره عادت او سو تعلق لرلو ودا ټول په سجده پریوزي سخلق به چاغو بل ډیر کوشش د سجده کې خو الله ولې د سجده توفیق نه ورکړي اے مولا به اغنی مولا به بس نو لہذا د دې خیال ساتل بکاری ښه د دې د وجنه وسجدي ورکعي سجده کوا ورکعي او دیم معنی دا ورکعي عاجزي کوا رکوع څه ته وایي عاجزي ته ویل کیږي چاته سر ټټول د عاجزي وایي د دې د وجنه د الله نه علاوه بل چاته سر ټټول سری جرم دی جرم ګناه کبیره ده کفر دی شرک دی د دې د وجنه بهترین انسان هغه دی چې د الله دربار نه علاوه بل چاته سر نه ټټ کړي پوښوي ورګعي او عاجزی کو مار راکعين عاجزی کو کو سره عاجزی کو معنا اے دنیا والو خلقو تاسو د حضرت مریم نه حاجتونه غواړئ او دا هغه منخت کړه په منخت نظر او نیاز کوي ورګعي مار راکعين او بخبر عاجز وسړي عاجزی کوله نو کله چې یو بنده عاجز وي نو هغه ته کسب غواړي دا ډیر صحیح ظلم او عقل هم ډیر خلاف خبرې کوي یو سړی سره د سر روپۍ نه او تا دې لمن نه راغلی چې مال یې روپۍ راغلی اخري انجام یې څه دی لته بدل کې یا بدلت ته وایي پوه شوې د مشرک انجام هم اخر کې دقي د مشرک انجام دقي ښه الله پاک د مشرک د عبادت خاني او د مشرک د خدای هغه مثال جولا د جاری سره ورکړي جولا ګوري په دې جماعت کې دا سونه مضبوط جماعت دی پیلری سونه مضبوط دي چتي دیوالونه سونه مضبوط دي کنه خو لیکن جولا ته پدې کې دنه امن نخ کوي سنخ کوي امن نخ کوي هغه بیا ځان کو جوړي دغه شانتي دی مشرک ته پدې کائنات کې په الله باندې پروسه نه دي ځان وړي خدایان جوړي څه جوړي یو د دردونو لپاره یو د اولاد لپاره یو د پیسو مال دولت لپاره یو د دکان لپاره یو کور کې دوجه ګورو د پاره انګور د تابع ګورو د پاره زوی ځان تر اړولو د پاره واړه خدایان ځان جوړ کړی نو څنګه چې مشرک ته په دې کائنات کې په الله باندې پروسه نشته د قسم شان دی جولاته په دې مضبوطه آبادی باندې پروسه نشته ویږي بهرحال جولا د جاله ولې جوړه په دې کې سوال خبي ماشي مچانو خرج دي اخکاری وشي دا جاله دي لپاره او مشرک چې دا کم دربارونه جوړي هغه څه لپاره جوړي شکاریان نشي پیسې ورشي پیسې وشوندي او که تاسو خیال کړئ جولا د مچ خوري نه د دې په خپل باندې د دې سره کوي سانس او وینه راکړي دا د جولا خوراک دي دغه شانتي مشرک سړی دا کوم مریدان چې ځان نیولي کنه د مریدان ځان نیولي هغه د مریدان نه خوري د دې دنه ایمان راکړي ایمان کې واسه په سفر پوښوي تاسو باور دي اکثر خلک وي په فلان کې رسیدلې دي مستقه بینه کې رکوع باندې کې سجده نه کوي الله خپل ولیت سونه د پیغمبر مور ده او ته نه ته منځ معاف دي نه سجده معاف ده نه رکوع معاف مثبت کې زمون اکثر پیران دي چې هغه مزمزو
نه کوي موږ رسیدلی کوم ځای ته رسیدلی زمينه خطو دي کنه دو زمينه دي یو ته رسیدلی بهرحال ذالک من انباء الغیب وسط پیغمبر علیه السلام رسالت ثابتې او داغه پیغمبري رښتیاواله بیانې چې ګوره زما پیغمبره تا چې راکمه قصه شاته موږ دا ټول قصه چې بیان ټیک شو علي عمران زما پیغمبره تا چې دا قصه بیان کړه ته حاضر وې البته مریم په خوا کې حاضر خو نو مچي حاضر نه وې تا ټیک ټیک قصه څنګه بیان کړه ذالک ته پیغمبر شوې تا ته وې شي او چاته چې وحی کیږي هغه پیغمبر وي اے مکی قریشو دا زما حق پیغمبر دی وګوره د تاسو ته نن 3000 سال 500 سال 700 سال 4000 سال د حضرت ابراهيم عليه السلام 700 سال د حضرت عيسى عليه السلام او بعض روایت کې 500 سال د حضرت عيسى عليه السلام 700 سال د حضرت موسی عليه السلام وغيرها وغيرها روایت دي د هغه واقعات تاسو ته بیانې او صحیح لفظ بلفظ دا پیغمبر تاسو ته داغي واقعات بیانې اصحاب کهف واقعا بیانې ذوالقرنین واقعا بیانې لہذا دا سره زما پیغمبر دی نه کنه خدای پاک پیغمبر بیا نه دي چې غیب علم مسره خیال دی نو الله وینا ذالک من انباء الغیب دا خبرو د غیب دا د غیب خبرونه نوحیه الیک نه پیغمبر سره غیب علم نو نوحیه الیک ما ورته وحی کړو ما ورته سګړیو وحی ما ورته کړو چرته داونه غړې چې پیغمبر صحیح وحی کړو او بعض خلک دا قدم لري چې پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر دي څه شي دي حاضر ناظر دی الله وینا دا وما كنت لديهم او ته حاضر نه وې پیغمبره د دې مریم عمران او د دې هغه ماما زکریا او نور علماء سره کله چې مور هغه راو جماعت ته پغېږي وای هغه ماشوم داله داواله ما منلو هغه ماشوم داله داواخلي نو دې جماعت کې چې کوم علماء ناس ته د خپل کوم رشداران یو پکې زکریا علیه السلام ماما او یا ترور خاوني پوښوي د دې ټول جګړه شو یو دا بزبو زم درې تربيت بزګم بلوي زبې کو واپس کی جګړه شو وما كنت لديهم او دما پیغمبراته حاضر نه وي اذ يلقون اقلامهم کله چې ورزول دوی خپل قلمونه څنګه قلمونه ورته ټول علماء د جمعات کې تورات لیکل سب لیکل تورات به لیکل او دا غي درس او تدریس به کو دوی سره قلمونه ول واپس کې د دې شر شو په دې جنې باندې چې شر شو نو الله ورته وحی راولې یا دوی خپل کې دا خبر وکړه چې دا قلمونه دې نه د ورزو د چا قلم چې په بر روان شو دا جنې په ورزو دې ټول خپل قلمونه ورزول نه د حضرت زکریا علی السلام قلم په بر روان ماشوم دا ورسې دا غس شو ورسې ټیک شو پیغمبر ته الله وي کله چې دیو دا قلمونه ورزول پیغمبر ته موجود وي نه ته موجود نه ايهم يكفل مريم دو قلمونه ورزول شي د مریم پرورش بسوک کی وما كنت لديهم او ته حاضر نه زما پیغمبره اذ يختصمون کله چې دوی خپل کې وران شو شو خپل کې وران شو یو زبوزم بل زبوزم پیغمبر ته الته کې حاضر نه وي او نن سبا جمعات کې پیغمبر راځي اگر خلک سب کیسه پوری پیژنې ګره ها او کله پیژنې بریلیان څه دي بریلیان پیغمبر له سب کیسه پرې خو دې شان و یا یو ځګي خالد ولې وي ها حضرت تشریف راوړي ها حضرت تشریف راوړي او په خوا به زموږ دي مشرانو میندم دا کبي لرل د مشرکانه کوي چې زیارت ورځ باندې پیغمبر علیه السلام راځي هر امتی کور ته سره دي هر امتی کور بهرحال واذ قالت الملائکه او کله چې ویل فرشتو یا مریم اے مریم ان الله بشک الله تعالی اصطفاکی ورواله درکړې دیتا تا ورکړې ته وطهرکی او پاکا ساتلې ته واصطفاکی او ورواله درکړې دیتا تعالی نساء العالمین فزنانو د عالم باندې
یا مریم اے مریمی اقنتی لربکی تابداری کوا در بخبل واسجدی او سجدی کوا ورکعی او عجزی کوا مع الراکعین عجزی کون کسرا ذالکا دا کما واقعہ چتی رشوا من انباء الغیبی دا خبرنو دا غیبو نوحیه الیکا چې مونږ وحی وکړه د دې خبرونو اے پیغمبر الیکا تا وما كنت لديهم او تنوی د دې سره موجود اذ یلقون کله چې غرزول دوی اقلامهم قلم اخبل ايهم يكفل مریم چې کم یو با پرورش کو د مریم وما كنت لديهم او نوې ته حاضر د دوی سره او نوې ته موجود د دوی سره اے زما پیغمبره اذ یختصمون کله چې دوی خپل دوران شو په جګړه شو ربنا